أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. او الله تبارک تعالی فرمایي چې دې وجه نه چې کومه مخکې دا واقعه ذکر شوله د قابیل او حابیل د آدم علیه السلام د دوو زامنو، قابیل چې دی هغه خپل ورور حابیل قتل کو، نو دې وجه نه چې دا قتل چې دی دا څومره زیات د دې نقصانات دي، د دې قباحتونه دي، لکه الله تبارک تعالی د قابیل او حابیل د قتل په باره کې چې دی نو مخکې وفرمیل چې فقتله فاصبح من الخاسرین، چې قابیل چې دی نو هغه د خپل ورور حابیل قتل کو، نو هغه ناکام او نقصان او خسارې والو نشو. څومره د دنیا نقصان دی پکې، د دنیا آخرت دواړې تباه شو، د دنیا او د آخرت د دواړو نقصان دی. او دغسې بیا د دې نه مخکې آیات کې الله تبارک وتعالی وفرمیل چې کله یې قتل کو فاصبح من النادمین، دومره چې دی نو هغه په دې پریشانه چې دې قتل کولو په وجه باندې هیڅ خیر او فایده نه، نقصانات یې ډېر زیات، او په دې باندې چې دی نو هغه ته په خپله باندې چې دی نو هغه باوجود د دې نه چې قتل یې وکړو لیکن پښیماني او افسوس و په دې باندې. نو د دې په وجه باندې چې د قتل چې دی نو هغه نقصانات ډېر زیات دي. الله تبارک وتعالی فرمایي چې کتبنا علی بني اسرائیل من اجل ذلک، د دې په وجه باندې چې قتل چې دی هغه د دومره نقصانات او قباحتونو والا عمل دی. الله تبارک وتعالی فرمایي چې مونږ ولیکو په بني اسرائیل باندې انه من قتل نفسا بغیر نفس، چې څو قتل کی یو تن بغیر نفس، بغیر د بدل د بل تن ته، څه قصاص نه دی، آسی چې دی نو هغه مظلوم قتل کو، او فساد فی الارض، یا بغیر د فساد فی الارض نه، په ځمکه کې څه فساد نه دی کړی، څه چې دی نو هغه غلطي او ګناه نشته دی، بې ګناه چې دی نو څوک قتل کو، نو فکأنما قتل الناس جمیعا، دا داسې ده لکه ده چې ټول خلق قتل کوم، ټول انسانان چې دی نو هغه د ټول انسانیت د قتل برابر دی. دا الله تبارک وتعالی په بني اسرائیل باندې یعنی په تورات کې چې دی نو دا ولیکله. بني اسرائیلو ذکر پکې خصوصي طور باندې وشو، هسې خو د ټولو انسانانو دپاره عامه خبره ده چې قتل د ټولو دپاره حرام دی او دا ډېر لوی ګناه دی، او دې باندې چې کوم د قصاص احکامات دي یا د آخرت چې دی نو هغه کوم د دې عذاب دی د ټولو دپاره دی، د بني اسرائیلو دپاره هم دی او د نورو وروستنو امتونو دپاره هم دی، لیکن خصوصي د بني اسرائیلو ذکر یې وکړو ځکه چې الله تبارک وتعالی د یو آسماني لوی کتاب چې دا څلور لوی کتابونه دي، په دې کې په اول په لوی کتاب تورات کې چې دی نو دا خبره نازله کړله چې څوک یو انسان چې دی نو هغه قتل کړي، دا داسې ده لکه ټول انسانیت د قتل بره، او څوک چې یو انسان ژوندی کړي دا داسې ده لکه ټول انسانیت چې دی نو هغه ژوندی کړو. دویم د بني اسرائیلو خصوصي طور باندې ذکر پکې ځکه وشو چې په بني اسرائیلو کې دا قتل او قتال فساد دا ډېر زیات و، دی چې دی نو زړونه ډېر سخت و، او په دې کې چې دی هغه قتل و غارت خونریزي چې دی هغه په دې کې ډېره زیاته وه. نو الله تبارک وتعالی خصوصي حتی چې دی پیغمبران هم قتل کړي دي ډېر، نو الله پاک خصوصي د بني اسرائیلو ذکر پکې وکړو او د هغو هغه قباحت ته چې دی نو پکې هم اشاره وکړله چې څنګه مخکې د بني اسرائیلو د اهل کتابو یهود او نصارا نور قباحتونه په دې دغه کې د رکو نه مخکې چې دی نو هغه په دې صورت کې ذکر شوي دي. نو الله فرمایي چې من اجل ذلک، د دې په وجه باندې چې د دې قتل د نقصانات او د قباحتونو په وجه باندې کتبنا علی بني اسرائیل، مونږ ولیکو، مقرر مو کو، دا حکم مو ورته وکړو، ولیکو مونږه په تورات کې ورته ولیکو علی بني اسرائیل، په بني اسرائیلو باندې یعنی دغو په کتاب کې مو ورته ولیکو انه من قتل نفسا، چې بېشک هغه څوک چې قتل کې نفسا بغیر نفس، یو تن بغیر د بدل د بل تن، او فساد فی الارض، یا بغیر د فساد فی الارض
په ځمکه کې د نقصان او د فساد کولو نه بغیر. مطلب دا دی چې قتل چې دی نو دا خو ډېر بد کار دی او ناجایزه دی او قتل حرام دی، لیکن هر یو قتل نه. بعضې قتل داسې دی چې هغه جایز هم دی، هغه صحیح دی، هغه چې دی نو هغه د خلکو د قتل کولو برابر نه دی، بلکې الله تبارک وتعالی الټا هغې ته ویلي دي چې ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. که چېرې یو تن د بل تن په بدله کې قتل کېږي او قصاص کېږي نو الله پاک وایي په دې کې ستاسو ژوند دی. یا داسې وي چې یو تن چې دی نو هغه په ځمکه کې فساد کوي، په ځمکه کې ورانۍ کوي، په هغې کې چې دی نو ډاکا، په هغې کې چې دی نو هغه خلکو ته په لارو کې کېناستل، د هغو مالونه اخیستله او بسونه مثلا ودروي په سړکونو باندې، خلک پکې قتل کړي، راکوز کړي او د هغو نه پیسې او مالونه چې دی نو هغه واخلي، په ځمکه کې فساد کوي. یا د فساد نورې طریقې دي چې هغه داسې یو ریاست حکومت اسلامي دغه وي، د هغې چې دی نو هغې کې بغاوت وکړي، هغې چې دی نو دا ټول د فساد چې دی نو هغه مختلفې طریقې دي. نو که چېرته چې دی نو یو سړی چې دی هغه چا قتل کړی وي او د هغه په بدله کې چې دی نو اوس دی قتل کېږي، د هغه قتل کول خو جایز دي. یا یو تن چې دی نو هغه فساد کوي، د فساد په وجه باندې هغه قتل کېږي نو هغه خو جایز دي. دې وجې نه دا دوه قیدونه پکې الله تبارک وتعالی ذکر کړه چې څوک چې دی نو هغه من قتله، چا چې دی نو هغه قاصدن آمدن یو کس قتل کو او بې ګناه قتل کو بغیر د دې دوه خبرونه، نفسا من قتل نفسا بغیر نفس، بغیر د بدل د بل تن نه چې دی نو هغه په قصاص کې نه دی، اسی قتل کو، او فساد فی الارض، یا بغیر د فساد فی الارض، ورانی نه په ځمکه کې څه نه دی کړی، فساد نه دی کړی. نو د دې چې بې ګناه انسان قتل کول دا داسې دي فکأنما قتل الناس جمیعا، بس داسې دي لکه چې گویا کې قتل کدا خلق ټول، د ټولو خلکو د قتل برابر دی. یعنی مطلب دا چې دا قتل وکړو لکه څنګه چې هغه حابیل قتل وکړو او خلکو ته چې دی نو هغه یو لار جوړه کړله، دغسې چې دی نو هغه یو انسان چې قتل کوي هغه نورم ډېرو انسانانو ته چې دی نو هغه په دې باندې چې دی نو هغو ته هم جرأت ورکوي، نورو خلکو کې دا چې دی نو لار جوړېږي، نورو خلکو کې دا رسم چې دی نو هغه پیدا دغه کېږي او جاری دا طریقه او عادت پیدا کېږي، دا هغو هم چې دی نو په دې باندې زړور کېږي. دغسې چې دی نو هغه داسې د الله پاک په ناراضګۍ کې الله پاک د دواړو نه ناراضه کېږي، په دواړو کې چې دی نو هغه قصاص دی. که چېرته ډېر کسان قتل کړي هغه هم بس قصاص او مړکۍ وي، او که یو تن قتل کړو د هغه دپاره هم قصاص او مرګ دی. دغسې جهنم په جهنم کې چې دی نو هغه ټیک دی چې دا فرق به وي چې چا ډېر قتلونه کړي وي د هغه سزا به ډېره سخته وي، او چا یو قتل کړی وي د هغه سزا چې خو جهنم خو د دواړو دی. اگر که چې دی نو هغه بیا په هغه عذاب کې د آخرت په عذاب کې په هغې کې چې دی نو هغه د چا سخت دی د چا ډېر زیات سخت دی. دغسې الله پاک فرمایي ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، او څوک چې دی نو هغه ژوندی کړي دا یو نفس بچې کړي د قتل نه بچ کړي، او یا چې دی نو هغه په خپله باندې چې دی نو داسې کار نه کوي، څوک نه قتل کوي، څوک چاته دغه نه کوي، او چې وسې کېږي بچ کوي، نو دا داسې ده لکه ټول انسانیان. نو هغه داسې یوه ښه طریقه یو ښه عادت د هغه دغه خوالي به په دې ټولو باندې اثر وي. د هر ګناه چې دی یو انسان چې وکړي د هغه ګناه اثر چې دی هغه گویا کې په دې ټولو انسانانو باندې د هغې بد اثر غورځي، او چې دغسې چې دی نو هغه د قتل او د امن او امان په باره کې هغه یو سړی چې دی نو ښه کار وکړي، ښه طریقه اختیار کړي، نو د هغه چې دی نو هغه اثرات هم په ټولو خلکو باندې غورځوي، په ټولو انسانانو کې چې دی نو هغه د هغه په وجه باندې هغه د امن فضا او د امن ماحول جوړېږي. نو ومن احیاها، او چا چې ژوندی کو یو نفس فکأنما احیا الناس جمیعا، بس گویا کې د ژوندی کړل خلک ټول،
ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. الله تبارک وتعالی فرمایي چې زمونږ چې دی نو جاءتهم رسلنا پیغمبران راله بالبينات په واضح دلایلو سره او په واضح چې دی نو هغه احکامات هغه راوړل او ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض دغه پیغمبرانو دراتلو واضح احکامات او دا واضح چې دی نو هغه د خپل معجزات او دلایل هغه خلکو ته چې دی نو هغه ذکر کړه د الله تبارک وتعالی د احکام او وضاحت ورته وکړو. لیکن د هغې باوجود الله تبارک وتعالی فرمایي چې ان کثیر منهم ډېر خلک په انسانانو کې بعد ذلک وروسته دی نه فی الارض په ځمکو کې لمسرفون اسراف یعنی د حد نه تجاوز کوي، زیاتې کوي او بیا د الله تبارک وتعالی د واضح احکاماتو مخالفت کوي. اوس الله تبارک وتعالی د هغه خلکو دپاره چې کوم خلک د الله تبارک وتعالی د دغه واضح احکاماتو مخالفت کوي او بیا هم چې دی نو هغه په ځمکو کې قتل و قتال کوي، بدامني کوي، په ځمکو کې فساد کوي، د هغو دپاره چې دی نو هغه بیا په دې آیات کې الله تبارک وتعالی د هغو دپاره سزاګانې ذکر کړي. مطلب دا دی چې په مخکینی آیات کې الله تبارک وتعالی چې د قتل منع کړی او پای کې دا قید لګولی و چې هغه چا قتل کول چې دی هغه منع دي او حرام دي چې هغه بغیر د بدل نه بغیر د قصاص نه چې دی نو هغه قتل کیږي بے ګناه یا فساد نه دی کړی بغیر د نو اوس په دې آیات کې الله تبارک وتعالی د هغه خلکو ذکر کوي چې کوم خلک چا چې دی نو په ځمکه کې فساد کړی دی او ځمکه کې چې دی نو هغه بدامني پیدا کوي او د خلکو مالونه، د خلکو عزتونه، د خلکو جانونو ته چې دی نو هغه نقصان رسوي، د هغو دپاره الله تبارک وتعالی سزا بیانوي چې د هغو قتل کول خو جایز دي. انما جزاء الذین یحاربون الله بېشکه بدله سزا د هغه خلکو یحاربون الله چې هغه جنګ کوي، مخالفت کوي، د الله د حکم مخالفت کوي، د هغه د رسول د حکم مخالفت کوي چې الله تبارک وتعالی منع کړي دی نه چې په ځمکه کې فساد نه کوي، څوک دی نه قتلوي، د چا په مال باندې دی هم د الله پاک د احکامات واضح احکامات چې کوم الله پیغمبران را لېږلي او واضح احکامات یې ذکر کړي او د هغې مخالفت کوي یا د الله او د الله د رسول سره جنګ کوي. ځکه چې دغه انسانان چې دی د دې سره چې جنګ کوي او دې قتلوي، د دې په مالونو باندې ډاکه غورځوي، نو دې ته امن الله تبارک وتعالی ورکړی دی. د الله قانون دی، د شریعت قانون دی چې هغه د دې دپاره امن دی. د دې قتل چې دی الله پاک منع کړی دی چې دې د الله تبارک وتعالی هغه خلکو ته چې الله ورته امن ورکړی دی او دې قتلوي، نو دا داسې ده لکه د الله سره چې جنګ کوي. د دې د مقابله د دې بېګناه انسانانو سره نه ده، بلکې د دې د مقابله د الله پاک سره ده چې الله ورته امن ورکړی او د هغه د رسول په ذریعه باندې د امن ورکړی، د هغه د رسول سره جنګ کوي. انما جزاء الذین بېشکه سزا د هغه کسانو یحاربون الله ورسوله چې هغه مخالفت کوي یا جنګ کوي د الله او د الله د رسول سره، ویسعون فی الارض فسادا او کوشش کوي په ځمکه کې د فساد او د وراني. نو په شان نزول کې چې دی نو هغه خو بعضې حدیثونو کې چې دی نو د دې آیاتونو چې کوم شان نزول ذکر شوی دی چې څه کسان د عقل او رینا د دوو قبیلو څه کسان وو هغه مرتد شو، مسلمان شو، بیا مرتد شو او بیا چې دی نو هغه ډاکه هم وکړله د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د صدقې اوښان و، هغه اوښان چې دی نو هغه هم وتښتول، هغه بیا ونیوی شو او هغو ته سزا ورکړلی شوه. یا بعضې روایاتو کې چې دی چې د مشرکینو په باره کې نازل شي. بهرحال شان نزول د آیات چې هغه هر څنګه وي، آیات خو عام دی، هر قسم چې هغه داسې ډېر مختلف قسم فسادونه دي چې هغې کې مثلا چې دی نو هغه بغاوت دی یا چې دی نو دا ډاکې دي، په لارو کې د خلکو اغوا کول دي
او بیا د هغو نه پیسې او مالونه اخیستل، دا ټول قسم فسادونه چې دی هغه په دې د آیات په عموم کې داخل دي. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې د دې خلکو سزا چې کم خلک د الله او د هغه د رسول سره جنگ کوي او په ځمکه کې د وراني کوشش کوي، د هغو سزا دا ده ان یقتلو، دا چې قتل دي کړی شي، او یصلبو، یا چې دی نو په سلی دي وخېږل، پانسي دي کړی شي، او تقطع ایدیهم و ارجلهم، یا دې کټ کړی شي لاسونه او خپې د دي من خلاف عدل بدل، یعنی د یو بل طرف چې دی نو لاس دغه شي لکه ښی لاس چې دی نو ګز خپه، مخالف طرف چې دی نو هغه د هغې چې دی نو یو خپل لاس او خپه چې دی نو کټ شي د چې دی نو د مخالف طرفه، او ينفو من الارض، یا دې چې دی نو وویستلی شي د ځمکې نه، ملک بدر دي شي، د هغه علاقې نه دي چې دی نو لرې کړی شي. دا څلور قسمه سزاګانې په دې آیات کې الله تبارک وتعالی ذکر کړي. او د جمهور مذهب په دې کې دا دی چې دا څلور سزاګانې چې دی دا د مختلفو حالاتو دپاره دي. بعضو دا ویلی دي چې دې څلورو کې چې دی نو هغه حاکم شرعي ته چې دی نو اختیار دی د هغه جرم ته وګوري، د هغې په اعتبار سره چې دی نو هغه له سزا ورکړي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه چې دی نو هغه روایت او د جمهور علما او مفسرینو چې دی نو هغه دا خیال دی چې دا څلور سزاګانې د څلورو جرمونو دپاره دي. یو چې دا ډاکه کوي د هغه چې دی نو هغه یو دا وي چې هغه خلک مړه کوي او پیسې ترې اخلي. نو که چېرته داسې کړي وه چې مثال په طور باندې چې دی نو هغه خلک چې دی بې ګناه هغه یې قتل کړه، لکه دهشتګرد یا چې دی نو هغه مطلب هسې انسانان قتل کړه، یا یې وویشته، یا په جوماتونو کې یا بم یې ورته کېښود وغیره، داسې چې هغه خلک یې قتل کړه، قتل یې کړی دی. دویم دا چې قتل یې هم کړی دی او مال یې هم اخیستی دی. لاول د خلکو نه چې دی نو هغه مثال په طور باندې څه پیسې، موبایل او مال چې دی هغه ترې واخلي او بیا یې مړم کړي، ډبل جرم یې کړی دی. او دریم دا دی چې هغه صرف مال یې اخیستی دی، قتل نه دی کړی، پیسې مال یې ترې واخیستو ډاکوانو او قتل کړی نه دی. او څلورم دا چې نه یې مال اخیستی دی او نه یې قتل کړی دی، او خلک چې دی نو هغه پریشان په دغه دي یرولي، خلک یری او دمکي او یرول او پریشانه کول دا یې کړي دي. داسې ډاکوان دي چې دغه عمل یې کړی دی، لا چا څوک قتل نه دی کړی، مال نه دی اخیستی، خو خلک یې چې دی نو هغه پریشانه کړی، یرولي دي. نو دا څلور قسمه شو. نو دا اولنی قسم چې هغه قتل کړی دی، مال یې نه دی اخیستی، هغې دپاره سزا شوه ان یقتلو. دا دویم چې هم یې مال اخیستی دی او هم یې قتل کړی دی، هغې دپاره سزا شوه او یصلبو، چې پانسي دې کړی شي. او د دې دریم دپاره چې مال یې اخیستی دی، قتل یې نه دی کړی، خلکو نه یې پیسې اخیستې، د هغې دپاره او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، چې لاس او خپې، یو لاس او یو خپه دې کټ شي د بدل طرف نه، لاس د یو طرف او خپه د بل طرف. او څلورم چې هغه نه چې دی نو هغه مال اخیستی، نه یې قتل کړی دی، لیکن خلک چې دی نو هغه پریشانه کړي، یرولي دي، نو هغه ينفو من الارض، هغه چې ونیوی شي، گرفتار شي، نو بس د ځمکې نه ویستل، بل ځای ته بوتلل، بل ځای ته، چې داسې نه چې بل ځای ته چې دی نو هغه بل کلي کې چې دی نو هغه پرېږدي او هلته چې دی نو هغه جرم کوي، نه بل ځای ته پرېږدي، هلته دی چې دی نو په جیل کې لرې جیلونه وي، د مطلب په یو بل لرې جیل کې چې دی نو هغه بند کو. یا ټیک ده دا جیل کې بندول چې دی دا خپله د ځمکې نه لر کول دي، د کلي او د ښار نه چې دی نو هغه یې وویستو او جیل یو جدا ځای دی هلته یې بند کو چې انسانان ترې په امني، مطلب دا دی چې بند دي کړي، جیل دي کړي. نو الله پاک فرمایي چې د هغې سزا چې کوم خلک د الله او داسې خلک دی چې د الله او د رسول سره جنګ کوي، چې په ځمکه کې فساد کوي او مسلمانانو ته بې ګناه خلکو ته چې دی نو هغه تکلیف وررسوي، دا داسې ده چې د الله او د الله د رسول د حکم مخالفت کوي، داسې ده چې د الله او د الله د رسول سره جنګ کوي. ویسعون فی الارض فسادا، او کوشش کوي فی الارض په ځمکه کې فسادا د فساد، ان یقتلو، دا چې قتل دې کړی شي، او یصلبو، یا دې
پانسی کړی شي، او تقطع ایدیهم وارجلهم، یا دې کټ کړی شي لاسونه د دوی او خپې د دوی من خلاف د بدل طرف نه، او ينفوا من الارض، یا دې چې دی نو وویستلی شي من الارض د ځمکې نه، ذلک لهم خزي، دا په دې وجه باندې لهم خزي فی الدنیا، د دې دپاره په دنیا کې هم سزا او ذلت دی، رسوایی د دې دپاره په دنیا کې، الله تبارک وتعالی په دنیا کې هم د دې دپاره سزا مقرر کړې ده، او رسواوي ذلیله به وي د خلکو په نظر کې هم چې دی نو ذلیله. او الله فرمایي ولهم فی الآخرة عذاب عظیم، او په آخرت کې د دې دپاره لوی عذاب دی. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم، مگر هغه خلکه تابو چې هغې توبه وکړي، چې څوک چې دی نو هغه په دې کې داسې چې توبه پکې وکړي، نو هغه د دې سزا نه بچ کېدی شي. لیکن الله تبارک وتعالی فرمایي چې الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم، مگر هغه خلک چې هغه توبه وکړي من قبل ان تقدروا علیهم، مخکې د هغې نه چې تاسو په هغې باندې قابو، په هغې باندې چې دی نو هغه قدرت ولرئ، او په هغې باندې چې دی نو هغه تاسو یعنې ګرفتارولو نه مخکې چې دی نو هغه توبه وکړي، ستاسو په هغې باندې تاسو د قابو کولو نه چې دی نو هغه مخکې چې تاسو قابو کوئ هغه یعنې ګرفتار یې کوي، ونیسئ د هغو د نیولو نه مخکې چې دی نو هغه توبه، که چېرته ونیولی شول او ګرفتار شول او د هغې نه وروسته هغه وایي چې یاره اوس توبه کوم، نه نو بیا به دغه سزاګانې ورته میلاویږي، او د سزا نه بیا د توبې کولو په وجه باندې د معافي غوښتلو په وجه باندې د سزا نه نشي بچ کېدی. البته دا ده چې که چېرته چې دی نو هغه داسې و چې هغه چې د حکومت یا پولیسو هغه ګرفتار کړي نه دي د نیولو نه مخکې، ستاسو د قابو کولو نه مخکې او د نیولو نه مخکې چې دی نو هغو دا کار پرېښود، توبه یې وکړله، نو بیا الله تبارک وتعالی فرمایي چې بیا چې دی نو هغه دغه په دې سزا کې دوه قسمه سزاګانې دي، یو خو دا سزا چې کم په دې آیات کې ذکر شوله دا د الله تبارک وتعالی حق دی، الله پاک خپل حق ورته معاف کوي. بیا که چېرته چې دی نو ګرفتار شوی نه دی، د ګرفتارېدو نه مخکې چې دی نو هغه توبه وویستله، او دغه ډاکوانو سره چې دی نو ملګرتیا ډاکوانو هغه کار چې دی هغه پرېښودو، نو بیا چې دی نو هغه دا چې کم په دې آیات کې سزا ذکر شوې ده د محاربینو دپاره، د مفسدینو دپاره، دا څلور سزاګانې چې یا دې قتل کړی شي، یا دې پانسي کړی شي، یا دې لاس یا یو طرف لاس او بل طرف خپه کټ کړی شي، او یا دې چې دی نو د ځمکې نه ملک بدر شي، د ځمکې نه دې وویستلی شي، د کلي او د ښار نه دې وویستلی شي، د ملک نه دې وویستلی شي. دا چې کوم څلور سزاګانې الله تبارک وتعالی ذکر کړلې، دا د الله تبارک وتعالی حق دی، حق الله دی، الله پاک ورته د خپل حق معاف کوي. البته چې کم د بندگانو حقوق دي، حقوق العباد، هغه ورته نه دي معاف، هغه که د ګرفتارۍ نه مخکې توبه کړې ده هم که چېرته په هغه باندې چې دی نو هغه څوک دعوه وکړي چې د زما کس قتل کړی، د قتل په بدله کې به قتل کېږي، یا مال زما اخیستی ټیک د لاس ته یو لاس او د بل طرف خپه دا به نه کټ کېږي، لیکن هغه مال چې دی هغه به کس له ورکوي، د هغې ضامن دی، هغه مال چې دی هغه به دغه کوي. نو دغه د چې کوم د بندگانو حقوق دي هغه خو به ادا کوي، ځکه دا خو د توبې جز هم دی، توبه خو ویلی کېږي هم دی ته، توبه څه ته ویل کېږي؟ الا الذین تابوا، چې څوک توبه وباسي. توبې څه معنی ده؟ توبې معنی دا ده چې په تیر ګناه باندې انسان چې دی نو هغه ندامت وکړي، افسوس وکړي، معافي وغواړي، د آینده دپاره پخه اراده عزم وکړي چې بیا به داسې نه کوم. او دریم که چېرته چې دی نو هغه دغه ګناهونه چې دی نو هغه داسې وي چې د حقوق الله یا د حقوق العباد سره تعلق ساتي، نو هغه ادا کړي، د چا مال یې اخیستی وي یا د چا قتل هغې ته قصاص سزا. که اوس هغه خلک چې دی هغه مثال په طور باندې په قصاص کې چې دی نو هغه چې څوک یې مړ کړی دی او هغه وایي چې زه مونږ ته بدل نه اخلو، بدل ورته معاف کوو، ټیک ده، بیا به چې دی نو هغه قصاص بیا هغه د بندگانو حق دی. لیکن دا چې کومه سزا په دې آیات کې ذکر شوې ده دا د الله تبارک وتعالی حق دی.
مطلب دا دی که چېرته یو ډاکو چې دی نو هغه قتل کړی د خلکو مال یې اخیستی دی او هغه ګرفتار شو، اوس په هغه ته دا سزا میلاویږي. نو که چېرته اوس د چا قتل یې کړی یا د چا مال یې اخیستی، هغه راشي او هغه وایي چې زه یې معاف کوم، زه د خپل قتل بدله ترې نه اخلم، نو نه معاف کېږي. دا چې دی دا د الله تبارک وتعالی حق دی، دا سزا به هغه ته خامخا میلاویږي، دا ورته انسانان نشي معاف کولی. یا چا مال یې اخیستی هغه وایي چې دا ډاکو ته ما د خپل مال معاف کړی دی، د لاس او خپې نه کټ کېږي، نه هغه دا د الله پاک حق دی او دا د الله تبارک وتعالی د حق دا سزا به په هغه باندې جاری کېږي که چېرته چې دی نو هغه توبه نه ده کړې یا توبه کوي خو د ګرفتارېدو نه وروسته توبه کوي، د هغې فایده نشته، هغه ته به بیا هم سزا او که ګرفتارېدو نه مخکې چې دی نو هغه توبه کړې ده نو بیا د الله تبارک وتعالی دا حق ورته معاف دی. د انسانانو چې کوم حقوق دي هغه به ادا کوي. انسانانو پای کې هغه قصاص کې قتل کېدیم شي او که چېرته انسانان وایي چې موږ ته خپل قصاص معاف کوي نو بس ټیک ده، معاف کولی هم شي. او که بالفرض د چا مال دی ورسره د انسانانو حق دی چې هغه مال هغه ته واپس ورکړي، هغه وایي چې موږ ورته معاف کوو، نو هغه معاف کولی شي. فاعلموا ان الله غفور رحیم. نو الله تبارک وتعالی پوه شئ چې الله تبارک وتعالی چې دی هغه بخښونکی او مهربانه دی. الله تبارک وتعالی باوجود د دې نه چې هغه یعنی په نورو حدودو کې چې دی نو هغه د اجازت نشته دی چې هغه توبه چې دی نو که چېرته په هغه باندې چې دی نو هغه ثابت شي څه جرم او مثال په طور حد زنا وي یا چې دی نو هغه د غلا حد سرقه یا نور حدود دي، هغه حدود چې دی په هغې کې دا رعایت نشته دی. او دې محاربینو کې او مفسدین فی الارض په دې کې الله تبارک وتعالی دې ته دا رعایت ورکړو. د هغې ډېر حکمتونه دي، ځکه دا ډېر غټ غټ ګینګونه وي، غټ غټ ګروپونه وي، نو دې ته چې دی نو هغه که بالفرض داسې یو موقع ورته الله تبارک وتعالی چې دی نو هغه ورکوي، دې دپاره داسې یو رعایت الله پاک پیدا کړو چې یو ترغیب هم وي په دې چې دا رعایت پکې شته دی چې د ګرفتارېدو نه مخکې چې دی نو هغه که بالفرض د دې بد کار نه چې دی نو څوک توبه وکړي نو هغه ته د الله تبارک وتعالی د حق او دا سختې سزاګانې چې کوم د محاربینو دپاره په دې آیات کې ذکر دی دا ورته معاف کېږي. دا د دې دپاره دا رعایت دا د دې خصوصیت دی او د دې ډېر حکمتونه دي چې هغه خبره اوږدېږي، دا ټولو حکمتونو ذکر کولو په وجه باندې